د اسلامی تاریخ لومبه میاشت شروع شوې ده د نبی علیہ السلام د هجرت نه چې کوم تاریخ مقرر شوی دی. نو دا اسلامی تاریخ 1440 کال شروع شو. مونږ خلک انګریزی تاریخ هم یاد او اسلامی تاریخ هم یاد نه. د ماشومانو تم د انګریزی تاریخ میاشتې معلومې دي، دا جنوري ده او فروری ده، مارچ ده او اپریل ده، په دې سکول کې ورته یادای. لیکن اسلامی تاریخ مشرانو ته تعلیم یافته طبقه چې کم لوی تعلیم چا کړی دی، اعلی تعلیم پی ایچ ډي یې کړی ده او ماسټر ډیګري غشتې دي، نو بعضو ته به یادي، لیکن اکثریت د مسلمان طبقې ته اسلامي میاشتې نه دي یادې. دغه یو څو ورته معلوم دي چې دا رمضان دی او دا رجب دی او دا محرم دی او دا عاشوره ده، دا یو څو خبرې ورته یادې دي. حالانکه اسلامی تاریخ دې سره زمونږ د دین تعلق دی، دې سره زمونږ د شریعت او د اسلام تعلق دی. انګریزی تعلیم د عیسی علیہ السلام سره تعلق لري، ټیک تا د یو پیغمبر سره نسبت دی، خو هغه یقیني نه دی. دی د عیسی علیہ السلام د پیدایش سره دا تاریخ دی، لیکن د عیسی علیہ السلام د پیدایش پورا یقینی تاریخ دا د ګمان نه ډېر وروسته چا د عیسائی تاریخ جوړ کړی دی او د خپل ګمان او د خپلو اندازو نه جوړ کړی دی. او زمونږ چې کوم اسلامی تاریخ دی د هغې تعلق د نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک د هجرت سره دی. پکار دی مسلمان لا چې دی خپل اسلامی تاریخ لا آغا حیثیت ورکی او توجه ولا ورکی، دی که د مسلمان ډیر لویه خیر دی او ډیر لویه فایده ده درته. د هغې بیان به درته وروسته وکړو. قرآن شریف کې رب العالمین د اسلامی تاریخ ذکر کوي. الله پخپله فرمایي د انګریزی تاریخ ذکر خدای قرآن کې نه دی کړی او د اسلامی تاریخ یې کړی دی. فرمایي ان عدة الشهور عند الله 12 شهرا فی کتاب الله. الله وی میاشت 12 دی د کال، د میاشتو شمیر 12 دی. د ما پنیز الله وی معلومیږي دا چې دا د خدای د طرف نه محکم میاشتې دی او محکم تاریخ دی. فی کتاب الله، الله وی دا زما فیصله ده. ګورې لوح محفوظ کې دا تاریخ دی او د انسان په تقدیراتو کې دا تاریخ لیکلی شوی دی. منها 4 حرام. که یو سړی وي دا 12 میاشتې الله یاد کړی، نو دا 12 میاشتې خو د انګریزي تاریخ هم دی او د اسلامي هم دی، نو ته د اسلامي تاریخ ولې اخلی؟ نو الله فرمایي منها 4 حرم. په دې 12 کې 4 د احترام او د عزت میاشتې دي. هغه د احترام او د عزت میاشتې په انګریزي تاریخ کې نه دی، هغه په اسلامي تاریخ کې دی. یو ته رجب وای، مونږ چې ورته زبرګه میاشت وایو. دویم ته شوال وای، نه دویم ته ذیقعده وای، مونږ چې ورته د میانې میاشت وایو. دریم ته ذوالحجه وای، مونږ چې د لوی اختر میاشت ورته وایو. او څلورم ته محرم وای، مونږ خلک چې ورته د عاشورې میاشت وایو. نو زبرګه رجب، د میانې میاشت ذیقعده، د لوی اختر میاشت ذوالحجه او د عاشورې میاشت محرم، دا 4 د احترام او د عزت میاشتې دي. دی 4 له خدای احترام ورکا. نو پته ولګېده چې کوم 12 میاشتې د کال رب العالمین قرآن شریف کې ذکر کوي، نو چې دا 4 د عزت او د احترام میاشتې پکې وي، نو هغه اسلامي تاریخ دی. انګریزي تاریخ کې دا نشته. نبی کریم صلی الله علیه وسلم په حجۃ الوداع کې یو اعلان کړی، د مکې مشرکانو به دا میاشتې مخکې رستو کولې. د هغې چې به کله جنگ شروع شو او د زبرګې میاشت پراله، نو د زبرګې میاشت کې خو جنگ منو، نو هغې به اعلان وکړي سخت کال پکې رجب زبرګه نشته، دا شو قدر شو، کال به 11 میاشتې کړ. یا د جنگ ضرورت به راغی او هغه به د عاشورې میاشت و د محرم، او ردی به سخت ضرورت و، نو د عاشورې د محرم په میاشت کې خو جنگ منو، نو دی به اعلان وکړي سخت کال پکې عاشورې میاشت نشته. د خپل ځان نه به میاشتې زیاتولې او کمولې، وی دا د عاشورې میاشت ختمه شوه او دا د سفر میاشت شوه د هغې په ځای.
نو میاشتې مخکې رستو کړې وې، د خپل ځای نه یې خوځولې وې او دا میاشتې به یې په خپلو اندازو مقررولې، عربی کې ورته نسی وی. نو قرآن شریف هغه شعرت که انما النسیء زیادة فی الکفر، تاسو به دا میاشتې په خپله خوښه نه کموئ نه به زیاتوئ، دا د میاشتو تقرري د الله د طرف نه ده، دا به بالکل قطعا نه کوئ. نو رسول الله مبارک په حجة الوداع کې اعلان وکړ، یو اعلی اعلان وکړ او هغه شی ختم کوي. ان الزمان استدار كهيئته یوم خلق الله السماوات والارض، وی زمانه خدای واپس کړه. عربو چې هغه کمې میاشتې کمې زیاتې کړې وې او د هغې د وجې نه بعضې میاشتې د خپل ځای نه لقېدلې وې، وی هغه شی ختم شو. په کم کال چې حضور پاک حجة الوداع کو نو خدای میاشتې خپل ځای له راوستې وې. وی په کومه ورځ چې الله اسمانونه او ځمکه او دا کائنات پیدا کړل، د میاشتو تعلق خو د انور او د سپومۍ سره دی. په اقر ورځ چې میاشت په کوم ځای و نو اقه ځای له خدای سره راوستل. ان الزمان قد استدار كهيئته یوم خلق الله السماوات والارض، الله چې کوم ورځ باندې ځمکه اسمانونه پیدا کړي دي او د زمانې ورځې او میاشتې په کم ټیم او په کم وختونو کې وي، هغې له خدای واپس راوستلې. وی بس تنن نه پس به د میاشتو تقرري د الله د طرف نه به څوک میاشت کمی او نه به څوک میاشت زیاتی. ښه د اسلامي تاریخ جوړ د څه نه دی، برکتونه او فیدې به یې درته وروستو ښیم، خو اول درته د دې تاریخ ښیم چې دا د کله نه جوړ شوی دی. نو حضرت عمر فاروق رضی الله عنه دا میاشتې د مخکې نه وي، دا محرم دی او دا سفر دی او دا رمضان دی، دا د حضور پاک مبارک د زمانې نه مخکې دا میاشتې مقرر وي. خو زمونږ دا هجري تاریخ چې مونږ وایو نن 1434 کال دی، د دې ابتدا د کله نه شوې ده. نو که حضرت عمر فاروق رضی الله عنه د حضور پاک نه پس چې کله بیا د ابوبکر صدیق نه پس امیر المؤمنین شو، نو یو میټینګ یې راوغوښته، وی یو تاریخ ځان لیک جوړاو، خو په هغه میاشتو کې به یې جوړو چې کومې میاشتې خدای مقرر کړي دي، انګریزي کې نه. نو دا تاریخ د کله نه شروع کو، چا وی د نبی علیہ السلام د ولادت نه شروع کې او چا وی د هغې د وفات نه شروع کو، چې په کم تاریخ کې حضور پاک پیدا شوی تاریخ په د هغې نه شروع کو، او یا په کم تاریخ کې حضور پاک وفات شوی تاریخ په د هغې نه شروع کو. هغه وی نه، د تاریخ تعلق د ولادت او د وفات نه کو، د داسې نه کو چې داسې ټیم نه چې مسلمانانو د اسلام د پاره په هغې کې عظیمه قرباني ورکړي. حضور پاک خو زموږ ښکلی پیغمبر دی چې مسلماني د هغه تاریخ به نه خطا کېږي، د هغه پیدایش به موته معلومي او د هغه وفات به موته معلومي، چې مسلمان او د خپل پیغمبر سره تعلق. قسم د ډېر خلک داسې دي چې دي مسلمانان خو د خپل پیغمبر پیدایش او وفات ورته نه دی معلوم. زموږ حضرت شیخ صاحب رحمه الله یو ځل خبره کوله، وی په مدینه شریفه کې یو وکیلو، غټ وکیلو، بارټلا وکیل، وی ما سره ناست وی چې د کوم ځای، وی هم زموږ د دې علاقې، وی مې چې زه خو د 400 وی دلته څه کې، وی مې چې دلته په جامعه اسلامیه کې سبق وی، وی ما ته وی خلک سپومۍ ته وختل او تا هغه زړې یادې، وی مې چې کاکاجي هغه سپومۍ ته ختل مې تا ته پرېښي، هغې ته ته خېجه او ده به د خپل پیغمبر دا زاړه دوتو. وی بیا ما ته ویره برخوردار یو تپوس ته نه کو چې دا نبی علیہ السلام د اکبر باچا زمانه کې تیر شوی دی. ما ورته وی چې انا لله و انا الیه راجعون، اکبر باچا کله تیر شوی دی، کمبخت او پیغمبر علیہ السلام کله تیر شوی دی، تا ته د خپل ښکلي پیغمبر تاریخ نه دی معلوم. نو موږ ته دا پته لګي چې قاضي اعظم کاکا کله پیدا شوی دی او کله وفات دی، او علامه اقبال صاحب کله پیدا شوی دی او کله وفات دی، او پاکستان کله جوړ دی. د دې تاریخونو موږ ته پته ده، ولې سکول کتابونو کې دا ذکر دی او پرچه کې دا سوال راځي، نو موږ به ځان تیار ساتو او د خپل پیغمبر مبارک د تاریخ نه موږ نه خبره یو. خدای دې موږ ته د خپل پیغمبر تاریخ یاد کړي. نو عمر صاحب وی چې نه مسلمانی نو دته به د خپل پیغمبر ولادت او وفات یادي. داسې یو تاریخي کارنامه د مسلمانانو چې هغې کې ډېره مضبوطه کارنامه شوي، هغې نه تاریخ مقرره چې مسلمانانو ته د خپل اسلام او د دین یو اعلی کارنامه یاده پاتې شي. نو سوچ یې کو
نو فیصله په دې شوه وی د هجرت د نبی علیه السلام نه به دا شی مقرر کړو د مسلمانانو د هجرت نه داسې به وویم ولې ځکه هجرت یو ډېره لویه کارنامه ده ځکه مسلمانانو مور پلار پرېښودل چا ښځې پرېښودې چا رونه پرېښودل چا زامن او بچي پرېښودل کور یې پرېښود جیداد یې پرېښود قوم یې پرېښود کلي یې پرېښود وطن یې پرېښود د چا دپاره د اسلام او د الله دپاره او د حضور پاک مبارک په حکم باندې نو چې دومره عظیمه قرباني مسلمان په کم ورځ ورکړی تاریخ د هغې نه شروع کړ او بیا چې دا کور بار وطن کلي ولس خپل پردی رشتهدار او جیداد او قوم او وطن د اسلام دپاره قرباني که نو خدای پاک ولا بیا ارسه ورکړل چې مدینې ته لاړل نو مدینه هم د مسلمان شوه څه موده پس مکه هم د مسلمان شوه څه موده پس خیبر هم د مسلمان شو او څه موده پس طایف هم د مسلمان شو او حنین او طاس هم د مسلمان شو د علاقې د هجرت نه پس خدای مسلمان له ورکړي نو هجرت یو اهم باب دی د تاریخ د اسلام دې نه شروع کو ښه نو هجرت نه چې کو د کم وخت نه بیا وکړو وی چې د مدینې هجرت د کله نه شروع شوی نو د مدینې د هجرت ابتدا د محرم نه شوې ده او هغه سیګه داسې وه چې کله حضور پاک د مکې د خلکو د اسلام نه مایوسه شو د حج په موقع به نبی علیه السلام د بهر خلکو له اسلام دعوت ورکو پټ پټ به یې ورکو او د مکې د مشرکان به په لارو کوڅو کې ګرځېدل دوی خپل ګروپونه او ډلې مقرر کړې وې وی چې د بهر نه څوک هم راځي نو دا ورته وایه چې زمونږ په کلي کې یو هلک پیدا شوی دی او هغه څه نوې ناشنا خبرې کوي او د پلار او د زوی او د ښځې او د خاوند په منځ کې لوی اختلافات جوړوي او ساحر دی او جادوګر دی او کوټګر دی او کاهن دی او پام کوئ د هغه خبرې واونرئ هغه کافرو د مکې دا سازشونه کول او په لارو کې ډلې ډلې کېنولې وې چې څوک میلمانه به راتلل هغې له به یې غوږونه ډکول او حضور پاک به پټ پټ ګرځېده یو او دوه به یې ځان ته رانږدې کول او د اسلام دعوت به یې ورکو نو په مینا کې یو غونډۍ وه غونډۍ ته په عربۍ کې عقبه وی د هغې غونډۍ شاته یو شپږ کسان د مدینې هغې د لاس نه ونیولو یو څو خبرې درته کوم ځان یې کړل نو هغې ته یې د اسلام دعوت ورکړه چې الله یو د شریک نه لري او زه د خدای پیغمبر یم او ما له یو ښکلي دین راکړی دی چې هغې ته اسلام وایي هغه دین مطابق جون تیرول پکار دی هغه شپږو کسانو دا خبرې ومنلې مسلمانان شو نو بیا چې دی لاړل نو په آینده کال 12 کسان رالل نبی علیه السلام ورسره وعده کړی و دې ځای کې به سره ملاقات کوو ملګري نور هم جوړ کړي او راولئ نو هغې 12 واړو له د هغې عقبې غونډۍ شاته حضور پاک د اسلام او د ایمان دعوت ورکړه هغه 12 واړه هم خدای پاک مسلمانان کړل دی لومبې ته بیعت عقبې اولا وه او دویم ته بیعت عقبې ثانیه وی او لومبې بیعت و دا دویم شو په دریم کال د نبوت 14 کال دی هغې کسانو 32 یا 33 کسان ځان سره راوستل د مدینې نه هغوی لوی تبلیغ وکړه او ډېر لوی هغه د اسلام دعوت استعمال کو په مدینه کې نو خدای ډېر کسان مسلمانان کړل نو 3 کسان رالل د هغې غونډۍ شاته نبي علیه السلام پټ کینول د مکې د کافرانو ځکه د مکې کافران خو دشمنان دي روانې ونه نو حضور پاک هغې له د ایمان دعوت ورکړه نو خدای هغه هم ټول مسلمانان کړل لویه ډله مسلمانه شوه چې کوم ځای دې ته بیعت عقبه ثانیه وایي یعنې ثالثه وایي د هغې غونډۍ لاندې شاته بیعت نو هغه ځای کې چې بیعت کړی و د غونډۍ شاته پټ ځای نو سعودي حکومت دا 3-4 کالو شو هغه جمرات په مینا کې هغې کې توسیع کړې ده او میدانونه یې کلو کړي دي او هغه غرونه یې مات کړي دي ختم کړي دي هغه غونډۍ به مونږ خلکو ته ښوله چې دا غونډۍ ده او ردې شاته حضور پاک خلکو سره بیعت کړی دی او هغې سره خلکو کړی دی نو هغه غونډۍ حکومت ختمه کړه نو چې ختمه کړه د هغې شاته یو جومات راښکاره شو ترکیانو په خپله زمانه کې جوړ کړی دی زیل رنګ یې ورکړی دی پټینې غوندې جومات دی دومره جومات به لکه زمونږ د دې دوستنو په اندازه دا دننه ځای یو جومات دی نو تاریخ لیکي چې دا په هغه ځای دا جومات جوړ شوی دی چې کوم ځای حضور پاک د مدینې خلکو له 3 کاله دعوت ورکړی دی 3 کاله کې خدای پاک هغې مسلمانان کړي دي
دغه خلکو دی دوو یو دریو یو کسانو نبی علیہ السلام له دعوت ورکړ. وی صاحب مونږ سره مدینې ته لاړ شه، مونږ کار کړی دی، مونږ دا یوازې مسلمانان نه یو، مدینه کې بلا ماشومان او ډېرې ښځې او ډېر ځوانان نور مسلمانان دي. دلته تا ته تکلیف رسی او ستا مرګرو ته تکلیفونه رسی او ښکارم څوک منځ او دس عبادت ته نه پرېږدي او مرګري دي په لوی عذاب کې مبتلا دي. واقعي د حضرت بلال واقعات تاسو ته مخکې دي، د حضرت خباب واقعات تاسو ته مخکې دي. تر دې حده پورې چې حضور پاک مبارک به د ګریوان نه نیوه او دا ګریوان له به یې وله زورونه ورکول او مرۍ ته به یې وله څادرونه اچول او ځمکې ته به یې راغورځاو او په شا مبارک یې ورته لري او پیروانونه د سارو اچول او په لارو کې به یې ورته غنې او دا قصې پسې اچول. نو دلته ستا او ستا مرګرو ته ډېر لوی تکلیف دی، ژوندم سخت دی، نو موږ تاله دعوت درکو مدینې ته راځه. نو حضور پاک د الله په حکم هغه دعوت قبول که. حضرت عباس په دې موقع ولاړو، دې دړه نه که مسلمان و خو د خولې نه لا نو، د خولې نه مسلمان نو. نو دی وی د مدینې خلکو ته وی د مدینې خلکو زما د ارواره تاسو کم خوا بوځئ، دلته خو یو لوی قوم دی، څوک ورته غږ نشي کولی، جګړې به ورسره کوي، کنزل به ورته کوي، خو د قوم په وجه محفوظ دی. نو مدینې ته به یې بوځئ، هلته قوم نشته، څوک خراب نه کړي، تکلیف ورته ونه رسئ. هغې ورته وي ته خلاص خو تی مونږ ته حواله که، مونږ پیشه او دی پیشه. وی ګورې که زما دې ارواره ته چا تکلیف ورساو نو زه به ستاسو له دې دوو یو کسانو نه تپوس کوم، دې ګورې مه بوځئ د دې مکې نه. نو حضور پاک له هغې دعوت ورکو، نبي علیہ السلام قبول کړ. رسول الله مبارک فرمایي وی ما ته په خوب کې خدای درې ځایونه وښول. یو راته خدای شام کې یو علاقه قنصرین وښوله، یو راته خدای په یمن کې یو علاقه یمامه وښوله، او یو راته خدای پاک د کجورو یو زرخیزه ځمکه وښوله مدینه. وی ستا خوښه د دې دریو کې انتخاب کوه کومه دې خوښه، دې دریو کې یوه خوښه که. نو یو روایت کې راځي چې الله وی ما دله دا مدینه خوښه کړه، بلکې راځي حضور پاک وی ما هم خوښه کړه. نو څه خبره دواړو کې تطبیق آسان دی، الله به هم خوښه کړي او د پیغمبر زړه کې هم خوښي وله پیدا کړې. نو مدینه یې ورته خوښه کړه. نو صحابو ته وی زه مدینې ته روان شئ. دا په ذوالحجه کې دا دعوت چې ورکه دی په ذوالحجه کې د لوی اختر په میاشت کې ورکه، د لوی اختر میاشت ختمه شوه. نو نبی علیہ السلام بیا د صحابه راغونډ کړل، وی زه ما ته الله ستاسو د هجرت کور ښودلی ده، خو ښکاره نوم یې وانغه چې مدینه ده، د کجورو ځمکه ده او شګلنه ځمکه ده او اواره زرخیزه ځمکه ده. او بیا چې څوک بتل هغې ته به یې سره پټ نوم اخیسته وي، مدینه د دې نوم دی، یثرب بیا ورته پخوا وي یثرب، وی زه هغې ته ځان رسوی. نو یو کس دوه کسان بتلل مدینې ته، هجرتونه شروع شو. دا د پیغمبر علیه السلام په حکم چې مدینې ته صحابو هجرت شروع کو، دی عمدې د محرم په میاشت کې هجرت شروع کو، ذوالحجې د لوی اختر پسې دې میاشت کې. نو اسلامي تاریخ د دې نه شروع شو. یو دوه درې بتلل. حضرت ابوبکر صدیق څوک به پټ تلل او څوک به ښکاره تلل، څوک به پټ د شپې وتل، څوک د غرمې به وتل. حضرت عمر راغی نبی علیہ السلام نه اجازت وغوښته، وی صاحب ما ته اجازت ته لاړ شم. یو توره یې راواغېسته او د مکې د بیت الله نه طواف وکړو او ټول کافر د مکې مشرکان ګیر چاپېره ناست وو. توره یې ورته وړقوله، ای خلکه وی زه پټ نه ځمه، زه ښکاره روان یم یثرب ته، ښکاره روان یم او هجرت کوم د پیغمبر په حکم. او که پچا کیمانی را میدان ته دي شي لسه چلنجونه راکې، نوی قدر کیمانی پلار کی میمانی را میدان ته شي، اخو ښکاره له څوک کچه کمزوري مسلمانان به پټ تلل. حضرت ابوبکر راغی حضور پاک نه اجازت وغوښت. د هغه د خیالو چې ګویا نبي علیہ السلام به نه ځي، لکه حبشې ته مسلمانان تلي و حضور پاک نه تلي، دې خیالو چې دلته به هم حضور پاک نه ځي، موږ به ځو. نو وی د الله رسوله ما ته اجازت وکړه چې زه هجرت وکړم. وی ته صبر کوه. بس پوه شو. وی صاحب لکه ځان ته مې ایساری، ستا مې اراده شته؟ وی یو زما مې اراده شته، یو ځای به ځو. نو دوه اوښانې یې واغېستې او په هغه دوه اوښانو باندې به یې د غټ کیکر پاڼې خوړی، ښې سربې کړلې. نو حضور پاک ورغی، وی ما ته مله اجازت کړی دی.
وی سیب دو خانې موم د دې دپاره ساتلي دي، دا یوه ستا شوه او یو زما ده. نبی علیہ السلام ورته وی ډېره ښه ده، خو دا په څو پیسو دی اخیستې چې دې پیسې درکم؟ وی نه صاحب دا مې تاله خیراتي اخیستې بې پیسو ستا ده. وی اما بغیر ثمن فلا، وی بې پیسو یې نه الم، پیسې به یې درکوم. ناول علما لیکي وی دا ډېر برکتي سفر و او د ثواب سفر و. نو د رسول الله مبارک دا اراده وه چې دا زه په هغه څاروي کوم چې خالص زمی، زما په پیسو شوي، چې پوره ثواب ماله خدای پاک راکړي. نو صحابه لاړل، چې صحابت لاړل مدینه مکه خالی شوه ورو، مسلمانان خو ډېر شوي دي. نو دوی سره یره پیدا شوه چې نبی علیه السلام چېرته ونځي. نو دارالندوه د دې د مشورې ځای و، په هغې کې میټینګ وکړو. په دې میټینګ کې شیطان هم شریک و، د یو نجدي، نجد دغې ټولې علاقې ته وي، د مکې نه د عراقه پورې چې کومه علاقه ده دې ته نجد وایي. پکې ناستو د یو سپینګیري حرامي په شکل. نو دوی مشورې کولې، میټینګونه کول. نو چا وی جیل کې به یې واچو، نبی علیه السلام یې یاد، کوټه کې به یې بند. نو دې پاسېد، وی نه ګورې دا کار ونه کې، لوی قوم یې د نه به اخلاص کړي. چا وی د وطن نه بار به وشړو. وی پام کوئ ډېره خوږه ژبې ده، که باره مشړ ځان له به ملګري پیدا کړي، په تاسو به حمله وکړي. چا وی ابو جهل پاسېد، وی مړ به کړو. نو دا شیطان پاسېد د انسان په شکل، وی زنده‌باد، دا خری ده، وجل پکار دی. خو د دغه وجنې به یې څوک، د ده خو ډېر لوی قوم دی، د قوم مقابله به یې څوک کوي. نو دا پاسېد دا شیطان، وی زه راته چل خیم، وی د قوم نه یو مشر راغونډ کې، نو په شریکه په املا وکړي. نو قوم به د چا نه بدلې اخلي، د هر قوم مشر پکې شامل کې. بس په دې فیصله شو. دې خوا شیطان ناست په دې میټینګ کې مشورې ورکوي. هلته حضرت جبریل علیه السلام ناست دی، هغه هر څه اوري. جبریل علیه السلام راغی حضور پاک ته الوی. ولې جبریل چې څه کوي د الله په حکم یې کوي. قرآن شریف کې الله فرمایي، یو ځل ته نبی علیه السلام تپوس وکړو، وی ته موږ له زیات ولې نه راځې؟ وی وما نتنزل الا بامر ربک، وی موږ د خدای د حکم نه بغیر نشو راتلی، چې خدای حکم وکړي راځم. نو راغی، وی میټینګ ستا خلاف وشو، بېګاله به در باندې حمله کوي. وی څوکم؟ وی د شپې به وځي، موږ به الله به د حفاظت کوي. نو حضور پاک سره په دغه حال کې د مکې د مشرکانو امانتونه پراته. حضرت علی صاحب یې راوسته او په خپل بستر یې سملو او هغه امانتونه یې وله ورکړل. وی دا واله، او چې سار وختي شي نو دا یو امانت چې د چا دی هغه ته به خپل امانت ور ورسه. او د شپې د شپې په منځ کې را پاسېد او شګې را واغېښتې او دی پې وي شاهت الوجوه، شاهت الوجوه، د کافرو دا مخونه دې خړ او تور شي. او دغه آیات یې وي چې څنګه دی اانذرتهم ام لم تنذرهم ختم الله علی قلوبهم وعلى سمعهم وعلى ابصارهم غشاوه. دا آیت یې وي او شګې یې واغېښتې، هغې ونستلې. او جبریل اسلام ورته اوس بار روزه روت، الله هغه شګې د کافرانو سترګو ته ور رسول. قرآن شریف کې الله فرمایي وما رمیت اذ رمیت ولکن الله رما. وی ظاهر کې خدا شګې ته ایښتې دي، خدا شګې تا نه دي ایښتې، دا چا ویشتې دي؟ دا مه ایښتې دي. ستا لاس کې طاقت ما پیدا کړی دی او د کافرانو سترګو ته دا شګې ما رسول دي. کم یو کار چې د انسان نه صادر شي او د عام عادت او عقل نه خلافي، د هغې نسبت الله ځان ته کوي. حضور پاک فرمایي د کافرانو سترګې مګلې او ما ته بق بق کتل، خو سترګو کې شګې پرتې وې، دې نه لیدم. نیغ لاړ حضرت ابوبکر صدیق کرا، هغه ته یې بار روزه، هغه یې راوویسته او نیغ لاړل غار ثور ته. هغه وخت کې د مکې مکرمې نه بار او دې زمانه کې په مکه مکرمه کې نږدې دی یو غټ غر دی او د هغې په سر کې یو غار دی، تقریبا 2.5 میله یا کم و بیش. دومره مزل دی دې غار ته چې سړی برخیږي. نو دواړه لاړل هغې غار ته، هغې غار کې دننه پټ شو. دا د خدای په حکم باندې. ځکه دې غار کې پټ شو، د مکې کافرانو خو سوچ کو چې دی لاړه مدینې ته ورته پته وه، نو لارې ورپسې څارلې. او حضور پاک دلته پټ و، دا چاته پته نه لګېده چې دلته دی. نو الله د غار په خوله کې یو اونه زرغونه کړه، د غنو والا زغي.
او یو کمتر راله دا صحرایي ځان له جاله جوړه کړه او بیا پکې کېناسته هګۍ پکې واچولې او کافر لګیا دي منډې ترړې وي کله داسې وي او کله داسې وي او کله داسې وي دې غار نه ورسېدل حضرت ابوبکر صدیق ډېر هوښیار و بعضې مورخینو لیکلی دي چې دې غار ته ورختل او دې غار ته مزل لږ شو نو حضور پاک ته وی صاحب کافرو سره هغه خلک هم شته چې د قدمونو نه معلومات کوي نو ممکن ده چې زمونږ په قدمونو پسې دلته راورسي نو ته داسې وکړه چې ما ته لږ راپوږه شه چې اوچت دی کم چې ستا د قدم نښه دلته پاتې نه شي دا بعضې مورخینو لیکلی دي نو دا غار د خولې پورې لږ غوندې پوږه یې وړه دونه قرباني به څوک وکړي نو واقعي بیا هغه قدمونو والا راوستل نو چې هلته ورسېدل وي دې ځای پورې خو د دواړو قدمونه دي دې ځای نه دې خوا د یو کس قدم شته او د بل د قدم خاپ هم روان شوی دی پته نشته چې څه شو نو یو کافر غار لره ورسېد هلته یې متیازې کولې نو حضرت ابوبکر نبی علیه السلام ته وی د الله رسوله هغه دې مونږ ته ګوري وی ګوره مه یریږه اذ یقول لصاحبه اذ هما فی الغار غار کی دی دواړه اذ یقول لصاحبه خپل مرګري ته وای لا تحزن مه یریږه ان الله معنا لا تحزن معنا مونږ کو مه یریږه دی غلطه معنا ده حزن او خوف کې فرق دی خوف هغې ته وایي چې سړی په ځان یریږي او حزن هغې ته وایي چې سړی په بل یریږي لکه په زوی یریږي نو حزن به استعمالیږي یا په مال یریږي او یا په دوست یریږي یا په پلار یریږي نو حزن به استعمالیږي دلته لا تخف نه دی راغلی حضرت موسی علیه السلام چې کله امسه وغورځوله د هغې نه مار جوړ شو نو الله ورته وایي لا تخف مه یریږه ځکه هغه په ځان یریده چې دا مار په ما چک ولې ونه لګي نو معنا دا کو چې لا تخف مه یریږه او دلته لا تخف نه وایي لا تحزن معنی څه ده ابوبکر په ما مه یریږه ابوبکر ځان د ځان فکر ورسره نو هغه سره د رسول الله مبارک فکر لا تحزن نه معلومیږي اذ یقول لصاحبه خپل مرګري ته وایي لا تحزن په ما مه یریږه چې ما به دا کافر ونیسي ما باندې مه یریږه په ځان دې نه یرید په حضور پاک یریده ان الله معنا الله مونږ سره ستا مرګري دی او زما مرګري دی او ما ظنک باثنین الله ثالثهما ابوبکر دا هغه دوه متعلق د څه خیال دی چې درې مو سره بعض خلک دلته د ابوبکر شان کې ګستاخي کوي یاره وایي که ابوبکر د نبی علیه السلام سره په غار کې مرګري دی نو خو د غار مرګري دی که نه یوسف علیه السلام سره په جیل کې چې کوم مرګري و نو هغه کافرانو نو د مرګرتیا څه اعتبار دی یوسف علیه السلام هم وایي هغه خپل یا صاحبی السجن ارباب متفرقون خیر ام الله الواحد القهار هغه هم د جیل مرګري او کافرانو نو ګوره هلته صاحب السجن وی د جیل مرګري او دلته یا صاحب الغار نه وای اذ یقول لصاحب الغار نه وای د غار مرګري دلته څه وای اذ یقول لصاحبه خپل مرګري هلته د جیل مرګري دی د جیل مرګري مسلمان هم کیدی شي او کافر هم کیدی شي او دلته د غار مرګري وته نه وای دلته وای اذ یقول لصاحبه خپل دوست وای خپل مرګري ته لا تحزن مه پاغې کې غستا د نیکه نه مشره اونه ولاړه ده چې ننوتې ده اونه نه ماتېدله او کمتره جالې ته وګوره د کمې زمانې ده او لا جولاګې کاکا راغی هغه پکې ځان له کرښې مرخې جوړې کړې جولاګې راغی هغه پکې ځان له کرښې مرخې ووالې چې مکمل بند شي نو واپس رالل سیوطي صاحب رحمت الله علیه په خصائص کبرا کې یو بله واقعه هم لیدلې ده وی هغه غار کې دننه کندې سوړې وې د حواله مې درکړه ده نو حضرت ابوبکر څه یو ټوټه وه نو په هغه ټوټه باندې هغه سوړې موړې بندې کړلې او یو پکې پاتې شو وی په هغې کې خپله پونده کېښودله او ډډه یې وواله غار ته او حضور پاک د حضرت ابوبکر سیرې ته ډډه وواله وی دې غار کې چې تمارو راغی او د حضرت ابوبکر دا خپې وچیچله نو دې که ځان لقی خو نبي علیه السلام راویښېږي دې وخت کې هغې وده دي نو اوښکې ته بیګې روان دی او هغه مار دې مار ټکونه ورکوي اوښکې ته بیګې نو د ده اوښکې د حضور پاک په مخ مبارک را پرېوت نو راویښ شو ولې ابوبکر
ولې جاړې؟ وی صاحب په دې غار کې څه دي زه وخوړم. وی دې خوا که خپه؟ وی صاحب تا به وخوري. الله اکبر. خپه دې خوا کوم نو تو نه خوري. حالانکې مار چې خپې له ټک ورکړي څومره تیز زهري، څو خپه کم دی ټینګولی شي، دې ته مینه وایي. وی ته دې خوا که نو خپې والا دې خوا کړه نو مار ترې راووت. نو حضور پاک د حیواناتو سره هم خبرې کړي دي. دا معجزه وه د نبي علیه السلام. اوښې سره یې خبرې کړي دي، اوسۍ سره یې خبرې کړي دي، د مختلفو حیواناتو سره. سلیمان علیه السلام به میږی سره خبرې کولې. یا ایها النمل ادخلوا الی مساکنکم لا یحتمنکم سلیمان و جنوده وهم لا یشعرون. نو سلیمان علیه السلام ته بیا تپوس کړي خبرې. هدهد سره خبرې نه دي کړي، مولا جرګک سره. نو نبی علیه السلام مار سره خبرې وکړې، د ما دا ملګری دی ولې وخوړه، دا ولې دې زیاتې وکړه؟ وی صاحب دې علاقه باندې یو پیغمبر تېرېده یو ځل، او هغه سره ملګري. نو هغه پیغمبر خپلو ملګرو ته وی د آخر زمانې د پیغمبر دا صفت دی، او به هجرت کوي نو دې غار کې به څو شپې کوي. نو ما وی زه راشه بس دې غار ته ننوځه، بار به خوراک لوځم او دې غار ته به راتلم، که د آخر زمانې پیغمبر مې چته ولیده. وی نن را باندې خشته خوشبو لګېدله. ما وی معلومیږي چې هغه پیغمبر جوړ راغلی دی. نو یې په سوړو مې چکر و او ټولې بندې وې. نو یې دام راته بنده وه، نو ما په دې وجه ټک ورکړی. بیا حضور پاک خپلې لاړې مبارکې د ابوبکر د پوندې نه تاو کړې. خدای پاک جوړ کړو داسې شو لکه چې اړو څه چیچلې دي. زه وایم هغه سینه څونه قیمتي ده چې د دواړو جهانو مبارک سردار ورته ډډه، او هغه خپه څونه قیمتي او مبارکه ده چې د حضور پاک مبارکې لاړه چې تو شوې. ابوبکر صدیق لوی مقام دی په ټولو صحابو کې. دا زموږ د عقیدې باب دی. ګورئ په ټولو کې بهترین شخصیت حضرت ابوبکر صدیق دی. بیا حضرت عمر فاروق دی. نبی علیہ السلام په خپله فرمایي لومبي له لسو کسانو نومونه اخلي. د لومبي د ابوبکر نوم اخلي، ابوبکر فی الجنه، عمر فی الجنه، عثمان فی الجنه، علی فی الجنه. لومبي نوم د حضرت ابوبکر الخدیب جنت دی. او صحابه وی کلم داسې روز موږ نه ده لیدلی، داسې روز چې نبی علیہ السلام له ابوبکر په مخه ورغلی دی ورته مسکی شوی نه دی، چې دواړه به یو بل ته مخامخ شو نو یو بل ته به مسکی شو. او بی اسما څه وی چې تر څو زه پوه شوی یم په خبر، نو یې داسې روز په موږ نه راتېره شوې په مکه کې او په مدینه کې چې سهار یا ماښام موږ کره حضور پاک نه راغلی. طرفی النهار لفظ د بخاري کې یا سهار او ماښام بابو نبی علیہ السلام په موږ کره راته. ډېره زیاته مینه ده. بهر کیف دغه درې شپې په دې غار کې تېرې کړې. الله حفاظت وکړ. حضرت عبدالرحمن ابن ابی بکر، خطا شو، عبدالله ابن ابی بکر دی، دا عبدالرحمن دی. عبدالرحمن دی بوله د شپې پټ ته او د مکې د کافرانو حالت به ورته بیانو. او دا ابوبکر صدیق داغه د بیبي عایشه یو د مور راوړې رورو دا هغه اخیافي رور چې ورته وایي، د هغه یو غلام عامر ابن فهیره، هغه به اوښه سروله د غار ثور په خوا کې، او د شپې به اوښه بره وخېجوله، د هغې نه به یې پی واغېشتل او حضرت ابوبکر او نبي علیه السلام باندې به یې څکل، او بیا به پیشمني اوښه را روانه کړه چې څوک را باندې پی نه شي. نو هغه به هم د مکې د خلکو حالات ورته وی. 3 ورځې پسې بیا دوی ته حکم وکړي زمونږ اوښانې راولئ. نو دواړه اوښانې بوتلې. بی بی اسما هغه ته ذات النطاق وایي، ذات النطاقتین، د هغې یو نطاق. نطاق اوس هم بعضې عرب خلک اچوي، د دې پرتوګ د پاسه یو دغه غوندې اچوي، یو دویم پرتوګي د پرتوګ د پاسه هسې نیمګړې غوندې وي، د حفاظت لپاره دا ښځې اچوي، هغې کې د پنسو ځای یو شانتې وي. دا به د عربو زنانه وچو. نو هغې وی زما یو کمربند و نطاق وی هغه مې په میان باندې وشلاو. نو وی نیم مې د هغې له په یو تیلی کې خوراک بند کړی و، نو د هغه تیلی خوله مې والا پې وتړله، او یو مې والا درستخان په شکل انیم کېښوده چې که تاسو خوراک خورئ نو دا هم درستخانې. د 4 کسو قافله روانه شو. یو حضرت نبی کریم صلی الله علیه وسلم، یو ابوبکر صدیق رضی الله عنه، یو هغه غلام عامر ابن فهیره،
او یو عبدالله ابن اریقط، دا یو دلالو دلیل وتوي لار خودون کې قافله چې به کلم تلې نو بغیر د رهنما نه به قافله نه تله، ده ته به لارې معلومې وې، دی ورسره لار خودون کې دی. نبی علیه السلام ورسره په اجرت فیصله کړې و، حالانکې دی و کافر، وی موږ په داسې لار بوځئ چې هغه ناشنا لارې، وی ډېره ښه ده. نو دا 4 کسان قافله د مکې نه مدینې ته روانه شوه. رب العالمین قرآن شریف کې فرمای، اللہ قرآن شریف کې فرمای، آیات هغه سرمیر شو چې اذ اخرجه الذین کفروا ثانی اثنین. قاری صاحب سر څنګه دی؟ نصرنا اولنا. چې تاسو که د ده سره مدد نه کوئ، که تاسو د سره پیغمبر علیه السلام سره دشمنی کوئ، نو الله ورسره مدد کوي. الا تنصروه فقد نصره الله. الله فرمائے الا تنصروه، که تاسو ورسره مدد نه کوئ، فقد نصره الله، الله ورسره مدد کړی دی. اذ اخرجه الذين كفروا ثاني اثنين اذ هما في الغار اذ يقول لصاحبهما لا تحزن ان الله معنا. نو چې روان شو نو د مکې یو غر دی پاغې ودرېد او د مکې ته مخ کړی. الله ډېر ګران کار دی. ګوره یه سړی عمر له د خپل وطن نه وځي او بچیم ته ابوبکر نه بچی پاتې چې دی وخت کې اوس زامن هم پاتې، لون هم پاتې او کور هم پاتې او د حضور پاک لم ارسه پاتې دی، هېڅوک نشته، کور پاتې شه او یوازې کور نه تیار کټونه او بسترې هر څه پاتې او قوم پاتې او هغه وطن چې کوم کې خلپوسې کړي دي پاتې. اسانه خبره او بیا د ټولو نه لویه خبره ګوره عجیبه ده، دې باندې سوچ وکړئ، کور، وطن، بچی، ښځه، رشته داران پاتې کېدل، خو څه کې بیت الله پاتې شو، د خدای عظیم کور چې چا نه به تاوېدل طواف پې کو. اسانه خبره ده. نو مکې ته مخ کړي، وی ما حبکې، ډېره زیاته مې خوښې، ما حب البلاد الیه، د ټولو ښارونو نه ما ته والله ته ما ته ډېره زیاته خوښې. وی که ستا قوم زه نه وې ویستلی، لولا ان قومکې، که ستا قوم دې مکې ته مخ کوي، لم یخرجونی زه نه وې ویستلی، ما سکنتو غیرکې، ما به بل ځای ژوند نه وې تېر کړی، ستا قوم مې نه پرېږدي ځکه در نه روان شو. نو د مکې نه ووتل د 4 کسو قافله چې روان شو. حضرت ابوبکر صدیق فرمای وی دغه ورځ مظلم وکړو، د شپې متواتر مظلم وکړو او سبا لم ټوله ورځ مظلم وکړو یو شان. نو چې مظلم وکړو او د مکې او د مدینې په منځ کې که تاسو حج له تللی خدای بوزه، نو څومره اونه بوټي نشته، داسې پوټینې د کیکر بوټي دي، اونه نشته، کاڼي دي، اوبه نشته، لق دق میدان، بیابان، دشتونه او کاڼې او شګې. وی یو غټه تیږه راته راښکاره شو ماسپښین نه پس ټیم کې، شواروس پس، 1.5 شواروس پس. نو چې مې وکتل د هغې لږ سوری و، وی ما هغې ته اوښه روانه کړه مرګي ته چې دې ته دغه ځای له لاړ شي. نو یو بل شپونکی و، هغه مو هغې له را روان و هغه سوري له، خو چې مونږ یې ولیدو نو هغه ودرېد. نو وی د هغه تیږې د سوري لاندې ما نبي علیه السلام ته یو څادر واچو چې صاحب دلته ارام وکړه. تاسو اندازه ولګوئ چې د کاڼي سوري به څنګه سوري خو دی خو تو به سونه او لاندې شګه ده او د پاسه په ټول ورځ نور لګېدلی دی چې شګه به څومره ګرمه. وی حضور پاک سملاست. نو چې سملاسته نو ما هغه شپونکي ته وی څوک یې؟ نو د مکې د یو سړي نوکر و، ما وپېژند. وی چې ماله به لږ پی راکړې؟ وی او بلکل راشه. نو ما د هغه یو ګډه یا چیلې ولوشله. وی چې مې ولوشله د پاسه مې په څادر واچو ځکه شګې الوتلې چې شګې پکې پرېونځي. نو ما سره اوبه مې پکې واچو ځکه پی ګرم و چې دا پی لږ یخ شي. وی چې رالم نبي علیه السلام پاسېدلی و، وی ما ورته هغه پی ورکړل، لسي مې وله ورکړه چې صاحب دا واله اوس کړه. دقه لسي حضور پاک 1.5 شوان اوس پس اوس کړه. روان شو. وی پلار یو قافله مخې له راله، هغې کې حضرت زبیر او د نبي علیه السلام د ترور زوی دی. وی هغه او د ابوبکر زوم دی، وروسته یې زوم کېږي.
دغه وخته پورې لازم نه دی. هغه یو 2 څادرې موږ له راکړې. وی په هغې ډېر زیات خوشحاله شو. دلته د مکې خلک پوه شوي چې نبي علیه السلام خو موږ نه ووت. نو هغې خپل میټینګ وکړو، فیصله یې وکړه چې که چا نبي علیه السلام جمدې راوسي د هغه سر مبارک راوړو، یا ابوبکر نو سلو خانو انعام دی پکې. ما دا اجرتي قاتلان دا ټول په دې لارو کوڅو کې خواره دي. ځکه سلو خان ګټل خو داسې دي لکه سل موټرې کې سړی ګټي. منډې ترړې دي. سراقه ابن مالک مدلجي دغه وخت کې لا کافر دی. دی وی ده په یو مجلس کې ناستو، وی دی کې چا یو اطلاع راکړه چې د دریاب په غاړه یو قافله روانه ده او دوړې خطې مو ولیدل. نو وی زه خو پوه شم چې دا د نبي علیه السلام قافله ده، خو ما چې هسې نه بل څوک رانه مخکې نه شي. نو ما ولا آواز ورکړه چې نه دا هغوی نه دي، دا لار ما کتلې ده، دا بل څوک دی. وی دوی سره ناست وم چې راباندې پی نه شي، نه غلې غوندې پاڅېدم. وی کور ته لاړم. وی ما خپلې وینځې ته وویې چې داسې وکړه چې د ما اس وباسه او د کوټې شاته ودروه. که په دروازه وځم نو دا خلک پیږي، بل څوک رانه مخکې نه شي، د انعام بل څوک ونه ګټي. د حضور پاک سر پسې وځي. الله اکبر. نو د کوټې شاته هغه اس ودراو. نو زه په کوټه وختم او نیزه مې لاندې په ځمکه ښخه کړه او په نیزه مې ځان ورغورځو، لاندې کوشم. توره مې غاړه کې ده او په اس باندې مې خپه ور واړولو، پونده مې ورکړه. وی چې ورسېدم، وی داسې ځای چې نبي علیه السلام مونځ کې ابوبکر ورسره ولاړ دی. وی حضور پاک نیک متوجه دی مانځه ته او حضرت ابوبکر داسې یو خوا بل خوا ګوري. وی نبی علیہ السلام ته الوی چې صاحب هغه دی سراقه راغی. وی زه پوه شم چې نبی علیہ السلام شونډې مبارکې وړقولې. وی خیر یې وکړې. وی داسې کلکه ځمکه وه، سخته ځمکه چې وی زما د اس دا دواړه خپې پکې تر سینې پورې ورننوتې او زه پړ مخې د اس نه پرېوتم. وی بس زه پوه شم. وی ما ورته ویل چې تاسو ما ته خیر وکړئ، دې سختې ځمکې ته ګوره او د اس د خپو نه ننوتېدو ته ګوره، او ما بس ما ماف کې نو زه به ستاسو له فایده درکړم، خلک به درنه وتمبو. وی نبي علیه السلام وی چې ښه. وی چې اس له مې دیکه ورکړه، وی اس خپې راووتې وشڼېد. نو وی ما سره هغوی به فالونه اچول، عرب به فالونه به اچول. نو ما سره یو بټوه وه، هغې کې هغه غشي و چې کم غشو باندې خلک پال ګوري. وی ما هغه بټوه وړقوله. نو وی غشي مې ترې راوویسته چې ګورم پال مې کته چې حمله وکړم او که نه. نو چې کم غشي مې راوویسته نو په هغې یې لیکلي چې لا دا کار به نه کې. خو ما د غشي ملګرتیا ونه کړه، د فال ملګرتیا مې ونه کړه. وی هغه سلو خان مې سترګو کې و. وی بیا مې خپه واړولو چې اصله مې بیا پونده ورکړه. وی بیا په ځمکه د سینې پورې خپې ننوتې. وی بیا مې ترې معافي وغوښته، اسپې مې راووتې. وی بیا مې فال وکړ. وی فال ما ته وی چې دا کار مه کوه. وی 3 ځله مې دا حرکت وکړه. وی بس بیا مې ترې معافي وغوښته چې بس تا نه به خلک تنبوم او دا مې اخیري ځل دی. خدا مهرباني وکړې چې ما له یو اماننامه راکې. نو اوس خو تاسو زه پرېږدم، خو هسې نه که سبا ستاسو لاس ته زه درشم نو چې ما ته غږ نه کوې. نو د سرمنې په یو ټوټه باندې ما ته نبي علیه السلام یو اماننامه ولیکله چې کلم ته ماله یا زما ملګرو له په ګوتو ورلې نو دا ټوټه ورته ښایه، په هغې یې لیکلي چې سراقه زموږ د طرف نه په امن دی. او ما ته وویې چې سراقه ستا په سر د کسرا بادشاه تاج وینم او ستا په لاس کې د کسرا بادشاه بنګړي وینم. نو ما وخندل. ما چې په خپله د خپل وطن کې هم ځای نشته او دعوې دونه غټې غټې کوې چې د کسرا د بادشاه او د هغه د بنګړو د تاج د اخیستو دعوې کې. وی هغه وخت مې وخندل. یقینا ګورې بیا همغسې وشوه. دا سراقه خدای وروسته مسلمان کړی او د حضرت عمر فاروق رضی الله عنه په زمانه کې د کسرا بادشاه علاقه فتح شوه. نو چې کوم کمانډر ان چیف سعد ابن ابي وقاص رضی الله عنه، نو حضرت عمر ورته وی د کسرا چې څومره سامان دی دا به ټول په یو شي کې بند کړي او مال به محفوظ مدینې ته راولېږي، هغې له به ګوتې نه وړه. نو چې د کسرا علاقه فتح کړه نو د کسرا مخصوص سامان چې څومره هغې ټول په یو صندوق کې بند کړه او یو سړي دی ورکوي دا مدینې ته حضرت عمر له ورسوه. چې راوی رساو او هغه صندوق یې وسپړده نو تاج هم پکې و او د کسرا جامې هم پکې وې خو بنګړي پکې د کسرا نو.
پخوانو بادشاهانو بنګړي چول دا د ډول لپاره لکه مونږ خلک چې ګړی سینګا چو نو وی ولاړ شه واپس شابه ځان رسوه دې کې د کسرا بنګړي نشته نو استازی بیا ولېږي دا خو د میاشتو مزلې وې نو چې لار معلومات یې وکړل نو بنګړي ته چوچت کړي نو هغه یې راواغېستل هغه یې ورکړل نه ویړل حضرت عمر ته چا وی په دې څه کې وی د حضور پاک د وفات نه پس د هغه ارمان پوره کوم او د هغه د خولې مبارکې نه وتلي و چې د هغه تاج او بنګړي په سراقۍ نم نو هغه ارمان پوره کوم ما ته پته وه چې تاج یې مشته او بنګړي مشته نو مدینه منوره کې یو لویه جلسه مقرر کړه صحابه راغونډ کړل او سراقه ته یې وی راشه سراقه د حضور پاک د وفات نه پس د هغه ارمان پوره کوم هغه تا ته څه ویلي چې ستا په سر د سراقه تاج وینم او ستا په سر پلاس کې سراقه د کسرا تاج وینم او ستا په لاس کې د کسرا بنګړي وینم او دیم په هغه جهاد کې شریک و سراقه سعد ابن ابي وقاص ته وی سراقه به هم رالیږي سامان هم د کسرا راولېږه او دیم راولېږه نو په مدینه کې بیا د کسرا تاج سراقه ته په سر که او په لاس کې ورته اقه بنګړي واچول وی د سرو زرو بنګړي سړو له اچول ګناه ده منه دي دا به بیا وباسې ځان له خرڅ کار څه چې پکې خو د حضور پاک د وفات نه پس د هغه ارمان پوره کړو ویلي د هجرت په موقع درته وی او امیر المؤمنین ویلی وی ما هغه وخت سره وخندل واقعي دا د نبي علیه السلام پیشنګویي شو نو دی بیا را رخصت که سراقه نو دا بیا دروغ نه وی د پیغمبر دشمن دی لیکن اخر ورځ د پیغمبر دفاع کوي حفاظت کوي چې څوک بم په لاره تلل دا اجرتي قاتلان ده به ورته دا لار ما کتلې ده نور به دروغ نه وي دا لار مې کتلې ده نو خلک به یې تنبول بهر کې روان دي مزل کوي او په غرمو کې کوي او د اوښ مزل ګوره ډېر ګران کار د عرفات میدان کې هلته کې د اوښانو درولي او ډېر خشتې ښکلې ناوې کړي او په دې اوښ د پاسه ډېره مزېداره خشته پسته ګدۍ مچولي ډېر اعلی او د پاسه پې قالین پروت وي قالیني ګدۍ او د بره نه پې د ټانګې د ټاپ په شانتې یو ټاپ وي چې نور پې نه لګي نو دا خلک پې 15 ریاله ورکوي لږ غوندې په هغه ګردۍ څوک پې پټوان وباسي ما سره ملګري وو نو ما ملګرو ته زه خو په دې اوښ لږ مزل کوم مې سنت ادا کوم اسې خو څه دغه نشته خو مې نبي علیه السلام پې سورلي کړې ده نو مې زم پې لږ غوندې سورلي کوم چې سنت ادا شي کیمرې والا راغی ویل نه پټو بنټو بنو باسي پټو ګناه ده نو صاحب هغه اوښ ته وختم هغې ته یو ډرم غوندې تړلي په ډرم مې خپه کېښوده او په هغه اوښ مې خپه ور واړلو پې کېناستم هغه اوښ والا ته مې ما په دې ټول عرفات کې ګرځی نو هغه وی دی به 100 ریاله راکړې هلکه مې ګزاره وکړه خیر جوړه مې ورسره وکړه خو مې ټول هغې په ټول عرفات کې څه کوې مې زه سنت ادا کوم نبي علیه السلام په اوښ سورلي کړی زه پې کوم یاره صاحبه چې کېناستم او هغه اوښ پاسېده که نه ځان له نخره وه کله به داسې شو کله به دا سر یې ښکته شو کله به په ښي طرف شو کله په ګس طرف شو خدایه دا مې څه غلطي وکړه غورځېږم تی کلک مې هغه ټول دغه نیولي وغه کتې متې وه قصې پسې هغه پاسېدل ځان له مستقل جزل وتلي کله به په یو طرف شو کله په بل خیر چې پاسېده او بیا روان شو او لږ یې وګرځولم او واپس یې کوزولم نو ماله جړه راله بې اختیاره نامرګري ما ته وایي چې ګنې هغې دا خیال چې ګنې دی ویرېده وجړل نو یې ګوره تا پې دونه مزل وکړو ویرېدې ما نه ونه یرېدم خو ما ته د حضور پاک مبارک هجرت را مخکې شي په دې ګدۍ پرته راپسته او بره پې د ټانګې ټاپ دی نور هم را باندې نه لګي او قالین پې پروت دی او خپې مې په رکاب کې ورکړي دي او مملا مې خوږېږي ځکه د اوښ ګرځېدل خو اوار نه که نه خو دونچاقې وی او ما پې دا لږ غوندې 1.5 کیلومیټر مزل وکړه 1 کیلومیټر او مې ټوټې مې خوږېږي ملا مې خوږېږي او مې د دواړو جهانو مبارک سردار پې 4.5 میله مزل کړی دی او د پاسه پې ګدیم نه وه او نه رکاب و چې پکې خپې ورکړي دي او نه پې د پاسه ټاپ و چې د نور نه یې بچ کړی دی او نو بشته په لاره نه سوري شته د تیږې سوري ته دمه کوي دا د الله د پاره مونږ څونه نخرې کوو مونږ وایو مونږ د خدای دپاره دا وکړل دا وکړل 2 رکعاته نفل چې وکړو بس مونږ د پیغمبر دعوې بیا کوو تهجد خو چې چا یو 2 رکعاته وکړل خو هغه وایي چې بس اوس دغه ته ورسېدم زما جنت فردوس ځای دی مونږ څه وکړل خدای نه د پیغمبر نه زیات نازبین یو مونږ
د پیغمبر مبارک نه زیات خدای ته نږدې. دا جون مالم دی غلم، دا مرګ مونږ لم دی غیلم. دا غیب په نظر کې خدای او جنت او زمونږ په نظر کې خدای او جنت نشتا. مونږ کمزوري مسلمانان یو. مونږ ته معمولي غوندې عبادت یو لوی شیخ کاري. وګوره څومره لوی محنت یې کړی دی، څومره د خدای نیازبین او مقرب بنده، او څومره تکلیف و هغې ته، او څونه به کړېدلي، څومره به یې وجود خوږ شوي، خو صحابو د دې بیان مونږ ته نه دی کړی. نو زه 1 کیلومیټر نیم ګرځېدلی، قسم دې څو ورځې مې بیا دا ټوټې خوږېدل او دا وجود مې خوږېده، او ما وې بس جړا راتله. بیا مې هغې مبارک په دې اوښ باندې 4.5 میله مزل کړی دی، په دق بیابان کې، په کندو کپرو کې، د پاوار میدان، او په بربند اوښ باندې بره سوري نشته، او د دشمن یره پکې لا بیا نه ده، او د خپل وطن سوچ او محبت او مینه پکې لا بیا ده. نو روان دي صاحب په هغه مزل کې، نو یو ځای ته ورسېدل. ام معبد ورته وایي د هغه علاقې ته ورسېدل. ام معبد یو سخي ښځه وه، مشهوره ښځه وه، خو دا داسې علاقه ده چې د مکې د ګریف نه بیا بار ده. چې ورسېدل نو هلته خلکو ته پته وي دا د ام معبد علاقه ده. ام معبد ښځه مشهوره ښځه، سخیار څوک پیژني. نو نبي علیه السلام ورننوت، وایي موږ ستړي یو، میلمانه یو، موږ لږ پی راکړه. هغې وایي دلته دمه شی، اطمینان. خاوند مې ګډې چیلی بار بوتلي سرن لا، او مازدیګر ما په ګډې چیلی راولي، یو چیلی ګډ حلاله کړم. حضور پاک ورته وفرمیل نه، مونږ له حلالومه، مونږ لږ پی راکړه. نو یې پی خو شته نه که نه، لږ انتظار وکړې، دمه شی نو څاروي د حلالو. وایي دا ګوټ کې چیلی چې ولاړه ده. ښځې ورپورې وخندل، وایي دا خو اوچه چیلی ده، او وایي ناجوړه ده، که دا جوړه وي نو دا به سرن له نورو چیلو سره تللی وي، ګوره کې به تللی وي. ته ګوره شخوند نه وای، ناجوړه ده. حضور پاک ورته وفرمایل، وایي که تی اجازت کې مونږ بیا ځان لوله شو. هغې وخندل، هغې وایي دا نه پوهېږي، اوچه چیلی او ناجوړه، هغې کې پیک هم دي، غلاز دي نشته، نو ته څه لشی. وایي که تی اجازت کې، وایي زما اجازت دی. چې ورغې نبي علیه السلام مبارک په غلاز باندې مبارک لاس کېښه، نو چیلی شخوند شروع کړ. دی شخوند نه و، ناجوړه یې شخوند شروع کړ، او چې لږ یې غلانځ وله ومګړه نو غلانځ یې د پایو نه ډکه شوه. وی لوښې راوړی، نو په خپل مبارک لاس یې هغه ولوشله، لوښې یې ترې ډک کړه، نو په خپله یې مس کړه، په ابوبکر صدیق یې مس کړه، عبدالله ابن ورقط باندې یې مس کړه، عامر ابن فهیره باندې یې مس کړه، په ښځه یې مس کړه، او بیا یې ویې راوړه کور کې چې کوم لوښي دله ډک کړم د پایو، هغې هم ترې وله د پایو نه ډک کړل، او بیا ترې روان شو. چې خاوند یې راغی، ای سړي یو ناشنا واقع مې ولید، دا ټوله قصه یې ورته وی دا څوک و؟ وی دا دقسې یو سړی و، او ورسره بل داسې سړی و. یا ښځې وی دا خو هغه د آخرې زمانې پیغمبر معلومیږي، چې د مکې خلکو پسې رسلو خان وی نامستی دی، دا خو هغه تا نه ولې داسې لاړل؟ ایسارول دی ولې نه؟ وی هغې نه ایسارېدل. بیا څو ورځې پس دا ام معبد او خاوند ابو معبد سره د خپل خاندان نه مدینې ته لاړل، او د نبي علیه السلام په لاس یې بیعت وکړه، خدای مسلمانان کړه. او چې دغې د ام معبد مقام ته ورسېدل، نو یو پیري د مکې خلکو ته یو څو شعرونه ووایي. معنی دا ده، او د نبي علیه السلام مبارک چې کم خاندان و، بی اسما وایي، وی مونږ به سهار ووتو، د مکې په غرونو به ګرځېدو، مونږ به یې خدایه چې د ما بابا او حضور پاک به کوم ځای. ډېر لوی فکر و راسره، او دقه رنګې صحابو سره فکر و ډېر انتهایی. حضرت فاطمه رضی الله عنها دا ټول خاندان خو لا په مکه کې دی. مونږ یا خدایا چې دا دی به کوم ځای وي، ډوډۍ به میلاویږي نه، اوبه به وي که نه، دشمن به یې ونیسي او که به ونه نیسي. سار نه ماښامه پورې به په دې سوچونو فکرونو کې د مکې په نورونو په غرونو ګرځېدو، او خدایه څوک به یې نیسي دلته به یې راولي، او څه چل به ورسره کوي. نو د یو پیري اواز هم واورېد. د هغې شعر خلاصه دا ده چې هغه دوه ملګري چې د خدای د دین په خاطر د مکې نه وتل، د ام معبد خیمو ته ورسېدل. بس اخو داسې علاقه و چې مدینې ته نږدې وه، بس مونږ خوشحاله شوي. نو بیا د هغې نه پس لاړل مدینې ته ورسېدل. نو د مدینې په لار کې ورته یو بل وخت رانه زیات لاړ، یو بل سړی په تمه ولاړو، د هغه نوم بریده ابن حصیب اسلمي و، هم لوی بدماش،
او هغه سره سل بلکې د هغې نه زیات بدماشان دي. هغې موی چې د انعام به مونږ ګټو. نو صاحب حضرت ابوبکر علیه السلام ته وی صاحب دا خو هغه د بل بریده ولاړ وی الله به مو مدد کوي. ما ظنک باثنین، په هغه دو د څه ګمان دی چې الله یې درېیم دی. نو چې څنګه راغی نه بریده نیزې له ټس ورکړ، خپل لښکر خو سره دی. نو حضور پاک ته وی وی ستا څه نوم دی؟ نبی علیہ السلام ورته مسکی شو وی ستا څه نوم دی؟ نو او ته په جوش کې وی انا بریده، زما بریده نوم دی. ته ما نه پېژنې؟ هغه لوی بدماش بریده مې نوم دی. نو نبی علیہ السلام مسکی شو، ابوبکر ته برد الله عنا عدونا، نیک فالی ته واغشتا وی زموږ دشمن خدای سوړ که ښه. ابوبکر وی زه حیران یم چې هغه نبی هغه سره توره ده او نیزي ده او لښکر ده، حضور پاک مسکی دی او نیک فالي اخلي. د کم قوم نه؟ بنو سهم. وی ما ته مسکی شوی خندل چې الله قدر لنا، مونږ له الله د خیر حصه راکړه. بیا وی د کمې قبیلې نه؟ وی د اسلم قبیلې. داسې جوش کې وی. حضور پاک ورته وی وصلنا بسلامت، د هغې نه نیک فالي واغشته. ابوبکر په خیر ورسېدو. ښه وی نبی علیہ السلام نیک فالي اخلي او خوشحاله دي، مسکی دی او منځ کې دشمن مخامخ ولاړ. او ته وی ستا څه نوم دی؟ وی زما نوم محمد دی صلی الله علیه وسلم. عبدالله د خدای بنده او د عبدالله زوی هم. حضور پاک کې عجزي ډېره زیاته، مونږ کې کبر زیات دی. کبر حضور پاک کې عجزي، هر مقام باندې خپل عجزي اظهار. د خدای بنده محمد صلی الله علیه وسلم. او ورته څه وایي؟ ابو هريره فورا چې ورته وکتل وی ان وجهک لیس بوجه کذاب، وی دا مخ تیره دروغجن مخ نه، ستا دا مخ د رښتوني سړي مخ دی. ستا څه دعوه ده؟ وی د الله رسول. وی لاس سره مخ کې لاس یې کېښود د حضور پاک په لاس کې، خدای مسلمان سره د هغه ټول لښکره خدای مسلمان. د مکې نه بې یارو مددګارو ځي او مدینې ته لوی استقبالیه کې خدای رسوي. هغه خلک چې د حضور پاک د سر دشمنانو، هغه خدای د پیغمبر علیه السلام محافظین جوړ کړل. وی د الله رسوله، وی د مکه کې دشمنان ستا مدینه کې زیات دي، هسې نه څوک تکلیف در ونه رسوي. نو که د خوښۍ ته زما په امان کې داخل شو نو محفوظ بشئ. وی ښه. نو خپل پټکې یې کوز کو او په نیزه کې ورکړ او د حضور پاک د وښې مبارکې پړې ونیوه او آواز به یې کوی خلکه خبردار، نبی علیہ السلام د بریده په امان کې مدینې ته داخلېږي. که چام نبی علیہ السلام ته پورته وکتل داسې به یې لکه چې ماته نقصان را رسوي. هغه خلک چې د حضور پاک سر پسې راغلي، خدای د پیغمبر علیہ السلام حفاظت کوونکی جوړ کړ. بې یار و مددګار د مکې نه ووتل، بے کس او بے سوک ووتل. مدینې ته خدای لوی جلوس کې داخل، لوی لښکر کې الله. د هجري تاریخ دې سره متعلق دی. الله د نبی علیہ السلام ډېر لوی مدد کړی دی. بیا خو بهر کې قربانۍ څو نه دي. مونږ هم دین لپاره څه قرباني خو ورکوو. مونږ څه وکړل؟ مونږ مال کې د الله څه حصه وکړه، مونږ خپل بدن کې د خدای څه حصه وکړه، مونږ په خپل اولاد کې د خدای څه حصه وکړه. مونږ قدم په قدم د پیغمبر خلاف کوو، دشمنۍ کوو، د پیغمبر د سنتو خلاف ورزۍ کوو، د پیغمبر د طریقو خلاف ورزۍ کوو، د شیطان په نقش قدم روان یو، خواهشات نفسانیو کې مبتلا یو، دوکې ټګۍ